الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين شفيع المذنبين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وآلام الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. دا سلو شنطه ابتنا تاوكو كسر خير خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
معزز حاضرین کرام، باقی تمام اوریدونکو مسلمانانو او پردنشینو خویندو میندو، نن سلیرشتم تاریخ د جمادی الثانی 1443 هجری باندې ستاسو دی جماعت کی د ماشومانو دستار بندی په سلسله کی راجم شویو. دا ډیره زیاته د خوشحالی خبره ده چې د چا بچه د چا اولاد آغا د الله د کتاب خادم او نوکر آغا وګرځي. په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دی. الله رب کریم تاسو ته ښکلي علما درکړي، هغې تاسو ته قرآن او سنت بیانې، ستاسو بچو ته، ستاسو بیبیانو، زنانو ته بغیر سلالچه صرف د دین نسبت دی. ستاسو مولانا صاحب هغه د کمراړ د غرونو اوسېدونکی دی او دلته کې ستاسو د علاقه کې شپې ورځې سبا کوي په دې غرض باندې چې تاسو ته دین وښیي، تاسو ته قرآن وښیي. د دین دپاره دلته هغه هجرت کړی دی، تاسو به د هغه سره نصرت کوئ، نو هله به دین کامیابی ته ځي. نبی علیہ السلام و صحابه کرامو مدینه منوره ته هجرت کو. د مدینه انصارو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو نصرت وکړو. الله رب کریم یو اسلامی حکومت او نظام راوستو، یو اسلامی قلعه جوړه شوله او د هغې هجرت او نصرت نتیجه او برکت داو چې د بدر په میدان کې الله کافرو له شکست ورکو. هغه لوی طاقتور خلق، بدماشان، کجرو خلق، هغې د الله شکست ورکو، هغې بزدل شو او دغه مسلمانان نهد غریبانان، بے وسلې او بے سوک او بے سامان خلق الله هغې له بری او کامیابی ورکو. نو دین په هجرت او په نصرت باندې پیلاویږي. ګوره قرآن وی هاجرو هجرت کړی، بیا وی آوو و نصرو امداد کړی دی. دا دواړه ضرور دی زما عزتمندو، دواړه ضرور دی. د دې خپل علماو قدر وکړئ، د الله والاو قدر وکړئ. تاله یو سړی خیر غواړي، یو سړی تاله کامیابی غواړي، ستا خیر خواره. او په دې دور کې که مونږ وګورو د ټولو نه لوی خیر خواهان د امت هغه حق پرست علما دي، د قرآن او سنت زده کوونکي طلبا دي. دا د امت ګوره دې دور کې لوی خیر خواهان دي. ولې؟ ځکه چې د امت د انسانیت لوی خیر خواه هغه پیغمبرو او دا علما طلبا د هغې په مسله باندې ولاړ دي. نو دا هم د امت خیر خواهان دي. نن وګورئ څومره علما قربان شهیدان شو، څومره علما جیلونو ته لاړل، تکلیفونو سره اخته دي. الحمدلله سره د پابندو، سره د تکلیفونو کړاوونو،
دا علماء بیا هم د الله دین مونږ او تاسو ته بیانوي. ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی لولا آیت فی کتاب الله ما حدثتکم بحدیث ابدا. ایوی که په قرآن کې یو آیات نوے نو ما بتا ستاړو د دین خبره نوے کړي. آیات دا دی الله وی چا یو حق مسله پټ کړه په د بد الله د مخه د فرشتو د مخه او د تمام انسانانو د مخه لعنت وریږي. بہرحال زما عزت مند د دنیا دا زندگی دا تیریدن کی دا او تیریگی. غم دا آخرت کوي، غم دا قبر کوي او قبر کې خزا پکار نرازی، قبر کې بچے پکار نرازی، قبر کې بنگلہ پکار نرازی، قبر کې گاڑے پکار نرازی، قبر کې د دنیا عہدے نوکرے دا پکار نرازی، قبر کی ایمان پکاریگی، قبر کے نیک اعمال پکاریگی او د ایمان کتاب دا قرآن دے، د ایمان دا ابیارے کتاب دا قرآن دے. د خکل اعمالو ازدکولو پخکل اعمالو بانی جون تیرولو دا پارا قرآن اللہ را لے گلے. دا خلوی کتابو دا اچت شان والا اچت مرتبے والا کتاب. زچراتلم مولانا سے با حدیث ہوئے اڑیر زبردست. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. نبی علیہ السلام مخ کی روجدار ناس دی، تہجد گزارم ناس دی، تلاوت کا ان کی ناس تو دا اللہ نے پیغمبر اڑان دے سخیانم ناس تو دشپیٹو لشپا جڑا کا ان کی دور زیرو جانی ان کی ناس تو. لیکن دا اللہ پیغمبر وے خیرکم من تعلم القرآن. تاسو کی بہترین اغا انسان دے چے داغا نسبت قرآن سر یاد ویلو یاد ازدکولو. قرآن سر نسبت اگولا دا قرآن نسبت دیر قیمتی دے. رحل دے لرگے دے، عام لرگی خلق سوزے دا پاس پخپی مگ دی، یو رحل جماعت کے پروت دے. لرگے دے خلق پخپنگ دی وی دا قرآن کریم رحل دے. لرگے دا قرآن دا وجی نا عزت منش. کپڑا دا زمونگا خویندے میندے پہ معشوم لگنگیم پاکی، لیکن یو کپڑا دا چی دا قرآن سر نسبت رالو دا قرآن غلاف دے. آغیبانی سوک معشوم نہ پاکی، داغی خلق دا سے قدر کے سنگا قدر چی دا قرآن کی. دا قایدہ دا قرآن نہ دے خو نسبت قرآن سر دے. نو چکل مون قرآن خکلو دا قایا ور سرخ کولو. نو گورا چی یو کپڑا یو لرگے یو قایا او کاغذ دا قرآن دا وجن عزت من شو. نو چی چا قرآن ویلی آبا سنگا نی عزت من کی، آبا سنگا اچت مرتبی تا نشی رسیدے. دا اللہ بدل بار کی اچت مقام دا قرآن والا دے. دا اللہ پیغمبر پا نزبانی اچت خلق آغا قرآن والا دی. فرشتو پا نزبانی اچت خلق آغا قرآن والا دی.
الله رب کریم باندې قرآن والا ډیر ګران دی ګورا ډیر ګران چاچر قرآن والا قدر کو نو د گویا کې د الله عزت کو ویو قرآن والا چې کله وفات شي دا به بند کو کوي مسئلې خیر ده ده خیر صحیح شروع قرآن والا پا اللہ بانی گران دی کلیو قرآن والا وفات شی اللہ رب کریم زمکتا اعلان کئی حکم کئی زمکی خبردار دا زما کتاب والا دد مہمان نوازیو کا خبردار ددی بندہ پسینہ کے دا اللہ کتاب دد قدر کا دد غخیتا نقصان نرسی گورا فرشتو بانے قرآن والا گران دی پا مخلوقاتو کے انسان سرا دیر محبت کا ان کی آغا فرشتی دی قرآن یو کسویل دے دا فرشتی اغل دعا گانی کی وی ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وإله العالمين دا چاچ قرآن ویلے دلم جنت ورکی دام دا جنت مل مکی دنبا گناہونم شوی دنبا غلطیم شوی خوربا ٹک دے گناہگار دے خوربا دد پسینہ کستا کتاب دے ستا دے کتاب عظمت دے خبر گوار کی چی وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ربادلا جنت ورکی او گناہ نا پاخو پیغمبران دی کرا زم گناہگار ما تم گناہگاری یو حدیث پاک کی رازی وی قیامت پورز باللہ والم دو قرآن مخی تو ادرے بندہ دا گناہ دے کڑی دا ویا ربا دا گناہ دے کڑی دا ویا ربا دا مم کڑی دا ذکر اللہ دلبار کی درو خود نشوی لیکنا انسان گناہگار دے گناہونا دے بدا سی رپیگی لڑزیگی با چیر بادا گناہونا خودیر زیاد شوزخو جہنم تروانے ما وی اللہ دا مخب آوازو شی کلا اے زماد قرآن عالمہ میرے گا مخبکے گا انی لم اضع العلم لذالکا ماستاسینہ کی قرآن دیر پارنوی خود لے چیز بتانند جہنم پور بانی سوزو مازستادا
گناہونا ما معاف کرل تزما د مخه د جنت ملمئی سبحان اللہ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم رب دا قرآن والا د جنت ملمکی خو یوازی قرآن والا نا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم ربا د قرآن والا مور و پلار مباخی د کور والا د بچی مباخی سبحان اللہ دنیا کې زه ډیپټي او نوکریو کوم نو پیسې به ما ته ملاویږي ته دیاړیو کې تا ته ملاویږي لیکن قرآن داسې کتاب دی خلک وی په سلور پې بخلی کېږي نه سلور قسمه خلک پې بخلی کېږي سلور نه سلور قسمه کور کې سلور قسمه خلک ژوند تیری یو دا قرآن والا په خپله باندې دی یو ددنا مشران دی چې هغه د مور او پلار دی یو ددنا کشران دی چې هغه د لونه او زامن دی او یو د همزولې ده چې هغه د بیبي ده نو قرآن وی د قرآن د وجنه دغه انسان بم بخلی کېږي د مور او پلار بم بخلی کېږي د اولاد بم بخلی کېږي او د کور والا بم بخلی کېږي سبحان قرآن دومره لوی کتاب دا به ولې بخلی کېږي ځکه دی د الله بنده چې قرآن ویلو نو د کور والا خدمت کړی دی تعاون کړی دی امداد ور سره کړی دی کله ول اوبه روړي دي کله جامې سري کړي دي ډوډۍ تیاره کړې ده مور پلارم خدمت ور سره کړی دی اولادم ورته وي بابا بل کار مه کوه بس زه صرف قرآن وایا دی قرآن له دا یو کس وقف کړی دی نو الله وی د د برکته باندې ټولو له بخښنه کېږي او د جنت والا به ګرځېږي د الله پیغمبر ناستو یو ملګری صحابي ورسره ناست دی او دین زده کوي قرآن زده کوي احادیث زده کوي مشر ورور رالو چې راغی ډېرې خبرې وکړې وی د الله پیغمبره دته لږ نصیحت وکړه به دلته په تیاره ناست دی خوریا د کور له غم په کار دی دا بس هم دلته ناست دی نو بل څه کار یې نشته دی روزګار یې نشته دی نو چې ډېرې خبرې وکړي د الله پیغمبر ورته وی لعلک ترزق به ای ځوانا دا تاله چې الله مټې درکړي دي او ته لګیایې په دې باندې مزدوري کې دیاړي کې او له 100 روپۍ دا دې کور له راوړي دا ستا کمال نه دی لعلک ترزق به دا د دې قرآن والا د وجې نه ته دا ګټه کې سبحان الله څومره قیمتي خبره ستا په کور کې حافظ دی نو ستا کور ته برکت دی حافظ د وجې نه را روان دی ستا کور کې عالم دی عالم دا د دې د برکت نه دا کور آباد دی ستا بچی دی وړوکی بچی دی قرآن زده کړی دی پرې وړو خپو باندې قرآن ته روان دی د ده د برکت الله تعالی رزق درکوي ګوره د ده قدر وکړه ستا پرې محله کې علما دي طلبا دي اغي دلتا وقت تیرے تداغی قدر کے نو اللہ ستا کور تا خیر و برکت و خوشحالی راولی کلا کلا سوچ کوم پا مونگم دا دور تیر شوی دی یخنیتو گورا او زمونگ دی طلباو دی زندگو تاو گورا او بیا طلباو نمخ کرا شاغ چنی چه پدی لارو کی گرزی داغی زندگی تا خلقو گورا زما استا بچی دی جمیرالو بنین غم را سرشتا د صادر غم را سرشتا د بوټانو غم را سرشتا د جرابو غم را سرشتا د ګرمو بو فکرم را سرشتره
او دا هم د چا بچی دی پر یخه یخنۍ کې شلیدلی جراب زما ستا کور مخکې روان دی ولې د دې به الله موتانه تپوس نه کوي دا خو هم د چا د زړه ټوټه وه د دې به موتانه الله تپوس کوي لکه څنګه چې تا باندې د خپل اولاد حق دی جمع دی د هغه دپاره د یخنۍ نه د بچاو دپاره شیزونه برابر دغه طالبو دغه چڼې چې ستا دی کوڅه کې بې سهاره ګرځي د دم په تا باندې حق دی دام ستا د بچي په ځای باندې دی دی په شته پلار کې یتیم دی خو دی د دین زده کړې لپاره راغلی دی د خپل بچي نه تا باندې د دې طالب او د دې چڼي حق زیات دی ستا بچی به د دنیا تعلیم کوي څه پته لګي سبا به قدر مونکي او کنه او دا بچی د قرآن او سنت تعلیم کوي قسم دی خپل خو څه کې دا زمونږ طلبا علما والله چې پردو له دعاګانې کوي داسې نه که نه مونږ اوس هم دعاګانې کوو طالب دور کې مونږ سره چا تعاون کړی اوس څوک مونږ خدمت کوي تعاون کوي قسم دی د ځان نه وړاندې هغې له دعاګانې کوو تا له والله که دا خپل بچی دومره دعا وکړي لکه دا طالب او عالم او دا چڼې بچې تا له څومره دعا کوي ته په خپل بچي والله که دومره وبخلی شي لکه د دې چڼې او د طالب په خدمت بچې تا الله بخي دا څه وړې خبرې نه دي زمونږ دې دور کې طالبانو ته چڼو ته ډېر په سپک نظر باندې مونږ ګورو جومات ته راشو سپکې خبرې ورته کوو ډېره نامناسبه ده کور کې چې کومه ډوډۍ سړه ده پاتې شي نو هغه بیا مونږ طالبانو له ورکو طالبانو له ورکو نه جي نه چې کم په خپله خورې هغه بل له ورکه لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون چې څه شی ستا خوښ دی هغه د الله په لار کې ورکړه زمونږ دا طالبان چڼي په باران کې زما ستا بچی کمبل کې پروت دی او دا بچی په دې باران کې منډې وهي څومره افسوس خبره ده سهار یخني ده زما ستا بچي ته هیټر بل دی او ګرمې اوبه ورته پرتې دي او دا چڼې او دا طالب په دې یخنۍ کې په دې لارو کې منډې او تړلې وهي څومره افسوس خبره ده د دې قدر وکړئ زما عزت مفت دعاګانې درته کوي وظیفه راوړې الله مو بخه وظیفه راوړې الله مو بخه که څوک وله ورم کې هغه هم دعا کوي که څوک وله ور نه کړي هغه هم دعا ده د دې علماو د دې طلباو ډېر قدر وکړي قسم دی چا چې د دې قدر کړی دی که نه الله هغه خلکو کورونه آباد کړي خو خبر یې د دې قدر د اکثره د بېلمازه خلک د دې علماو طلباو ډېر قدر کوي دا موږ دینداره نه یو چې دا ړومبي صف کې ولاړ یو زموږ نه عالم او طالب ډېر پریشانه دی موږ نه عالم او طالب هغه ډېر پریشانه دی ګوره د دې خپلو علماو زما عزتمندو ډېر قدر کوئ قسم دی کور ته به د آبادي راشي خیر به راشي برکت به راشي د دې بې سهاره سره تا تعاون وکړو امداد دې وکړو ستا کور ته به الله جل جلاله خیر راولي برکات به راولي خوشحالۍ به راولي ځکه د رزق چابیانې چا سره دي په زور وایه چا سره دي الله سره دي د خوشحالو چابیانې چا سره دي الله سره دی ته چې د الله یو ولی او د الله دوست خوشحاله کړي نو ولې الله به تا نه خوشحالوي د خپلو علماو ډېر قدر وکړي ډېره عزت کوئ زما عزتمندو دا د الله اولیاء دي امام شافعي رحمه الله ډېره قیمتي خبره کړې ده او وإذا لم تكن العلماء اولیاء الله فلیس لله ولی وی که په مقدس مکه دا علما دا طلبا وی چې دا د الله اولیاء نی نو بیا د الله ولی نشته که د الله ولی ګورې نو دا علما دي دا طلبا دي د دې شلیدلې جامو ته مه ګوره د دې شلیدلې جرابو ته په دې یخنۍ کې مه ګوره د دې شلیدلې پیزار ته مه ګوره د دې ببر سر ته مه ګوره دا د الله په دربار کې ډېر اوچت دی د الله په دربار کې دا د الله د کتاب خبرې د طلبا په الله ډېر ګران دي
د دې په خفګان باندې الله خفه کیږي. ګوره احادیث را یاد شو، صلح الحدیبیه ماته شوې ده او ابو سفیان په دې سپارش راغلی دی چې د الله پیغمبر په مکه باندې حمله ونه کړي. د علماو مخې ته دا حدیث تیر دی. نو هغه روان دی، په لاره کې بلال، عمار، صہیب دا طالبان دي ښه د مسجد نبوي. او دا بلال ابن رباح د نیکه نوم هغه ته خپله پته نشته، نو نشته پته چې زما د نیکه څه نوم دی. عمار هغه یمن نه پلار راغلی دی یاسر، او بس مخکې څه نشته. صہیب د روم ایټلی نه راغلی مسافر. دی ناز دی، دا طلبا دی، دنیا کې څوک نشته، شلیدلې جامې دي، پیزار نشه خپې ابلخ پې ګرځي، ټوپې نشته سرتور سر ګرځي، خېټه نهره ده، کور ور درک نشته. ابو سفیان د مکې سردار دی، خان دی، نواب دی، ملک دی، ممبر دی، جیداد هم شته، کاروبار هم شته، بنگله هم ده، نوکران هم دي، دی را روان دی. دا بلال او عمار او صہیب خپلو کې یو بل ته وي دا نه دی. دا ابو سفیان ته اشاره ده، لا ایمان نه دی راوړی، وی دی لا زمونږ د تورې نه بچ کېږي را بچ کېږي. نو هغه پسې شاته ابوبکر صدیق را روان، هغه ورته چپ. بلال عمار صاحب ته چپ، دا خو د مکې سردار دی، تاسو د باره کې دا خبرې کوي. صحابو به د یو بل ډېر قدر کولو. بس هغې غلی شو. ابوبکر رضی الله عنه نبی علیه السلام خواله رالو، چې رالو د الله پیغمبر ته قصه وکړله، وی قربان دغسې ابو سفیان را روان و بلال او عمار او صہیب داسې خبره وکړله. وی ښه د الله پیغمبر وګوره طلبا پې څومره ګران دي. وی ای ابوبکر لعلک اغضبتهم، شاید چې ستا په دې خبره چې چپ شي دا بلال او عمار او صہیب به خفه شوي وي، خفګان به یې کړی وي، غصه شوي به وي. وی ابوبکر واوره که چرې بلال او عمار او صہیب چې دا طالبان دي د قرآن او سنت، که دا تا نه خفه وي نو عرش کې بدن الله خفه وي، عرش کې بدن الله خفه وي. اخو صدیقو په منډه منډه باندې رالو، وی زمارونو مانه خو به نه خفه شوي. وی الله دې نه وکړي چې مونږ تا نه خفه شو، الله دې معاف کا. او الله وی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. کافر رالل، وی قربان مونږ به ایمان راوړو، خدا بلال نه دی، دا د رنګ نه تور، دا بې وطنه، دا عمار صہیب فلان فلان، دا به مونږ سره د صف کې نه ودرې، مونږ له د دې نه څخه وږمې راځي، لکه دې خو جامې نشته. دا ابوذر دنه مونږ له العیاذ بالله وږمې راځي، دا لرکه خو لوی خلک یو، او چې دی مونږ سره ناستې مونږ ډېر بدې لګو. الله رب کریم وی واصبر نفسك مع الذین، مخکې وی ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي. زما پیغمبر دا ملګري ځان نه لرې نه کې. او کله وی واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وی چې دا آیات رالو فضیل اعمال تعلیم ته ملګري کینی، دا حدیث شته هغې کې. زموږ ملګري اکثره تعلیم کې ډېر شوق سره وی، خو کاش چې عمل پې وکړو. وی دا الله پیغمبر درې خلکو تلاش کې ووتو چې الله وی هغه خلکو سره کېنه چې ما یادوي. وی چې لاړو، وی کتل جماعت کی یو ټولګی ناست دی،
یو قرآن وی نور ورته غوږ نیولی د قرآن طالبان دي الله او غریبي ده نو دا بدنونه یې پټ کړي دي دا خپل عورتونه یې پټ دي او نور بدن ښکاري یو بل سره داسې ناست دي چې یو بل نه ځان پناه کړی دی نبی علیه السلام راله ودرېدو هغه ویونکی چپ شو د الله پیغمبر ورته ویلې سم کول و یو قرآن ویلې نور ورته غوږ نیولی و نبی علیه السلام وی الحمدلله چې زما امت کې ما ته الله داسې خلق را نصیب کړي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دی سره کېنه د طالب څومره لوی مقام د یو بله واقعه بیانومه د طالب په مقام کې بیا د آیات له راځم د الله د پیغمبر د مجلس یو طالب دی معذوره دی په سترګو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی معذوره دی نظر کار نه کوي د الله پیغمبر سره د قریشو لیډران ناست دی راغی دته خو پته نشته د الله پیغمبر ته وایي ما ته علمني مما علمك یا رسول الله ماله څه مسئله وښیه یو ځلې ویلې چونکې هغه خوار ته خو پته نه وه چې څوک ناست دي سترګو نه معذوره دی نبی علیه السلام غلی شو دویم ځلې ویلې بیا غلی شو په دریم ځلې چې ویلې د الله حبیب تندی مبارک کې ګونجه راله خفه شو الله ای ګوره څومره مقام دی که عام امت نه پیغمبر خفه شو نو دا د امت تباهي ده داسې نه که نه چا نه چې پیغمبر خفی هغه کامیاب دی که تباه دی هغه تباه دی که نه دې زمونږ سیرت کتابونو کې راځي وي احد الستة الذین توفی الرسول وهو راض عنهم وی دا هغه شپږو صحابو کې دی چې د الله حبیب دنیا نه تلو دې ته په خوله ویلي زه تاسو نه خوشحاله یم دا صحابه په فخر به دا خبره کوله یعنی چې پیغمبر چا نه خوشحاله او کامیاب دی چې چا نه خفه شو هغه خو تباه دی لیکن دلته ګوره پیغمبر خفه شو تندی وران کو الله رب کریم د عرش مالک دا نظاره ګوري عام امت ته وایي که ستاسو د وجې نه ان ذلکم کان یؤذی النبی پیغمبر خفه کیږي نو بده ده الله آیات نازل کو پیغمبر برانه نه خفه کوي څوک پیغمبر خفه کوي دی له الله عذاب ورکوي لیکن دلته معامله الټه شوه د قرآن طالب دی هغه ته صورت حال نه دی معلوم د الله حبیب تندی مبارک کی ګونجه راله د عرش مالک فوری جبریل راولېږلو وی عبسا وتولى ان جاءه الاعمى عبسا تندی تریو کو وتولى مخې واړولو ان جاءه الاعمى چې ړوند ورله خواله راغلی دی ړوند ورله رالو یعنی ګوره دا معذوره دی خو د قرآن خادم و طالب دی نو د دې کافرو نه دا په هزارها چنده بهتر دی وګوره شان د پیغمبر هم پکې دی ښه دا هم ورسره یاد ساته دی ونه ویلي چې عبسته وتولیت ان جاءک الاعمى تا تندی تریو کړی تا مخ اړولی ړوند درله راغلی نه عبسا یو سړی او په سړو کې عبسا چې هغه تندی تریو کړی وتولی او مخ یې اړولی ان جاءه الاعمى چې ړوند ورله خواله راغلی و شان د نبیم دی خو د قرآن د طالب شان هم شته که نه د دې ډېر لوی مقام دی بهرحال خو یو جوره موضوع ده ستاسو دې علاقه کې دا علما دي دا طلبا دي د دې داسې قدر کوه لکه د خپل بچي چې څنګه قدر کې ته په بچي باندې د میاشتې 1000-2000 روپۍ لګې یو 200-300 په دې طالب مو لګوه ښه په دې به الله تعالی ډېر لوی اجر درکړي ګوره نور عزت او ذلت د الله په لاس کې دی مالداري او غریبي د الله په لاس کې ده قسم دی چې د دې طالب او د دې عالم په دعا باندې رنګ شوي
بیا به دومره رزق درته میلاو شي چې بیا به د بچي په ختمولو باندې هم نه پوهېږي. د دې علماو نه د دې طلباو نه دعاګانې والئ، دعاګانې والئ، دعاګانې والئ. ښه الله رب کریم وی الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. الله رب کریم مالداریم راولی غریبیم راولی. غریبی او مالداری د بادشاہانو په لاس کې، په زور یې د بادشاہانو په لاس کې، د وزیرانو په لاس کې. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. الله وی مالداری او غریبی دا زما په قدرت کې ده. الله وی سز مالدار کما، دومره دولت ولا ورکما، زبا درته داسې څوک وی سپی وکو، څوک وی سپی وکو، څوک وی نو سوکو. فرق دی که نه؟ څوک دومره وږی تږی نهر دی وی څه وکم یار، میډیا والا هم ترنه تپوس کوي څه وکم. غریبي ده. او باید سړی دومره پیسې دي یار وی سپی وکو، نو دومره پیسې دي سپی وکم وی، نو کله بیا سپی لوبی پې، نو په 15 لاکه او په 10 لاکه سپي الي، نو بیا څوک ځان له چرګان الي، چا ځان له مړزان غشتي، بیا بازار کې ګرځي نو سپو له غوښې راوړي او پیشټیانې راوړي، خپله خو په من سر یې نیولی نه خوري، چرګانو باندې بادام خوري. ما یو شاګرد ولیدو محله کې، نو چرګې ترخ کې نیول او بادام وایي، ما دا څه کوي، دا بادام غوړو کې سرو کوم او بیا دله وایي، ما دی به څه کوي، بیا جنګ کوي. نو ما په خپله جنګ کوه، دا بادام چې ته وخورې 3 برابر دی. په خپله دا اوچ مخ نیولی دی او سپي باندې بادام خوري. د ښکار دپاره سپی ساتلی دی، زموږ علاقو کې دا مصیبت دی، د ښکار دپاره سپی ساتلی دی. نو بازار کې ګرځي او هغې له د چرګانو خپې راوړي او هغه وله خوټکی ورکوي چې دا خپې مضبوطې شي، دې منډه ډېره ښه وي که نه. او هر سهار یې بوځي او دا سپی به لامبی، وله قسم ورکه ورته چېرته د مور له سر وینځلی دی، چېرته د پلار له سر او خپې وینځلي دي، چې یو قوم دومره بېغیرته شي چې سپي لامبی او پلار له سر نشي وینځلی، دا به جنت ته ځي. یا زه خو مخکې څه نه ویم. یو قوم دومره بدمسته شو چې په چرګانو په مړزانو باندې او په سپو باندې خرچې کوي او مور پلار له نه ورکوي، خویندو له نه ورکوي، علماو طلباو له نه ورکوي. افسوس خبره. ما د ورځې زموږ درس کې یو ملک به کېناستوس بیمار دی، الله دې صحت ورکړي وی آمین. زموږ د درس امیرو اوس بچی م الحمدلله درس کې کینی، یا پلار ځای نیولی دی. نو هغه ما ته ویلي وی دي یو علاقې راته یاده کړې دی کې یو سړی او ملک و، هغه سپی ساتلی و پخوا، او وی د سپین جومات نه هلته یو دوکان و، هغې نه به وله دا ښایسته ښایسته کیکونه راوړل او سهار به یې پرې خوړل. وی د کلي یو بل ملک ورغی، وی هغه ورته ویلي چې خان وی چې وی چې کاش ستا دا سپی خو زه وی، چې دا پیشټیانې او دا کیکونه خو ما خوړلی. داسې زموږ د امت حال دی سړیه، په داسې لانجه کې اخته یو. نو څوک وی څه پې وکړو، نو څوک وی څه وکړو. نه جي مال دل الله در کړی دی، جومات باندې ولګوه، مدرسه باندې ولګوه، په مور ولګوه، په پلار ولګوه، غریبانانو له ورکه، الله به دې کور آباد کی. نن خو خفه کېږه ما حجونو له مسلمان ډېر په مینه باندې روان دی، لکونه روپۍ په حج باندې لګوي، هر کال حج لم روان دی، عمرې لم روان دی، جماعتونم جوړی، ړومبي صف کې به م ولاړي، تهجدونم کوي، تلاوتونم کوي، قرآن درستم کینی، اقامتونم کوي، خو خور او لور له حقه په زور وی خور لور له حقه. های 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 چې ورته خور وی چې وروره حق، ولې واده کړی مې نه وي، نو تا واده نه دی کړی، تا واده نه دی کړی. دا مسلمان نن خور لور له حق نه ورکوي، په سپي خوري خو خور لور له نه ورکوي، اقامت هم کوي، عمرې هم کوي، خو خور لور له حق نه ورکوي. دا نن زمونږ حال دی امته، په کم طرف روان یو، په کم ته واحضرت الانفس الشح،
هر سړی کې شومتوب دی، زه یم بل دی زما حق ادا کړي خو زه د بل حق نه. خور به د ورور حق ادا کوي خو د ورور وړه کاڼی دی، خور له والله کوم ګوري خبر یې خفه کېږو به نه. کېدای چې ستاسو علاقې پلو ته هم دا رواج وي. مونږ پښتانه خور په وړوکي اختر کې سهار یو دوه درې پراټې او یو دوه درې انډې او چای الوا دا بند کو، دا خور کرولي ګو داسې ده که نه. او 15 چې ورته شعبان 15 را روان دی، په دې کې یو جوړه والو، یو کیلو وریجې والو، داسې لږه ټکه پکه والو، دا ولیږو خور لور کره. وایي دا چې زه برخه کومه، زه ملګرو ته یم دا برخه نه کوي، دا غلا کوي. د لور خور لی په دې خوله ټپه کړې ده چې زه حصه درلېږم، زه ستا میراث ته غلی م، ګوره څه به غواړې نه. قسم دی دا مونږ د خور او د لور میراث ته غلی یو، دا کارونه زه کوو. او څه وایي چې مال یې ګوته لګولې ده، خواره یریږي چې داسې داسې ما چې ګوته ونه لګومه او سبا مې خاون کور کې مخ تور شي نو کم خوا به ځم. همدې ورور کره پلار کره به راځم نو چې دلته مې حق غوښتی دی نو بیا خو مې درک نه لګي. دا ورور خصوص فرعون دی، نفس ما کم ترس فرعون نیس ولکن او راعون ما راعون نیس. وی زما عادت د فرعون نه کم نه دی، خو هغه سره لاس کې ډنډه هم ما سره څه شته دی نه، کنې زه هغه نه زیات فرعون یم. نجیبای حق ورکوي، ښه لونو خویندو له حق ورکوي. مال پرې چرګانو پرې سپو مړزانو باندې مه لګوه، دا مال په علماو طلباو جماعتونو غریبانانو باندې ولګوه چې خیر درته میلاو شي. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. الہ العالمین رزق پراخی چاہتے چې خوښ شي او تنګي. مالداری او غریبی د الله په لاس کې را. وفرحوا بالحیات الدنیا، او داخل خوشحاله دي په ژوند د دنیا باندې. په دنیا سره مینه ده، دی او دنیا، دی او دنیا، دی او دنیا. پیسې وګټه او ښه کور جوړ کړه او ښه بنګله او ښه ګاډۍ او دا او دا او دا او دا. بس دومره ډیره ده چې پتا نه راسسیږي. ښه دا نوره د فتنه ده، اړی دی د الله د دین نه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. دې سرکشي کوي، په دنیا مه مستیږئ، په دنیا باندې فخر مه کوئ چې زما دومره ده او ستا دومره ده او زما دومره ده. چا ځان سره یوړه. بیګا مې درس کې د آیات ویلې انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون، سورة مریم. الله وی هر څه ماته پاتې دي. زمونږ وکتل په دې ځمکه باندې 20 مړي شوي دي، د چا هم نصیب نه شوله. سبا ته نه دا نورم روان دي. انا نحن نرث الارض، الله وی دا هر څه ماته پاتې دي. تا پې جګړې وکړې بل دې ووژنلو، خبردار زه دا یو خبره کوم واوره، زما او ستا لرې تماچې نه، زما او ستا لرې ټوپک نه دا ګولې ووتله. د دې نقصان نه خبرې، دا دومره لوی نقصان والا ده. ستا د دې یو ګولې د وجې نه دا یو مسلمان نه دی مړه، د پلار دی غر کو، کال بعد میاشت بعد دی زوی په سړو چودلو، د مور دی غرقه کړله، په سرو سترګو دی زوی پسې جاړي. د دې یو ګولې د وجې نه یو ناوې کونډه شوله، د دې یو ګولې د وجې نه ګلالي بچي یتیمانان شو. سبا په دې جمعې کې په دې بازارونو کې شلېدلې کوسړې او شلېدلې جرابې ګرځي، اخبارونه خرڅوي. و ظالمه ستا د یو ګولې خو ملکونه تباه کړل، انسانان یې غر کړل. ته اوس هم په دنیا مستی کې. وفرحوا بالحیات الدنیا، لږ انصاف پکار دی، لږ انصاف پکار دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وی د دنیا دا ژوند دا سامان دا د دوکې دی، دا تام دوکه کوي مام دوکه کوي. دا د پیل دغه دی غاښونه دي، د کانې مې اورو کانې مې اورو، دا تا ته دوکه در کوي. خبردار په دې عمر دوکه نشي، په دې مال، په دې ځوانۍ د دنیا په دې زیب و زینت دوکه نشي. الله کامیابۍ لپاره دنیا کې دا کتاب را لېږلی دی. دې کتاب له راشه، د دې کتاب نوکر شه، د دې کتاب خادم شه، د دې کتاب طالب شه. دا ماشاءالله دې بچو قرآن ویلې څومره لویه د خوشحالۍ خبره ده. الله دې زموږ استاسو دا ټوله خوشحالي نصیب کړي. څومره ملګري ځوانان مشران کشران راغلي دي، ډېره لویه خبره. سورة بعد به انشاءالله د مولانا صاحب دستار بندي وي که خیري. الله یې ده ته هم چې د دې دین د تبلیغ نورم توفیق نصیب کړي،
دینه فایده والی ستاسو دی علاقه کې دا علما دي طلبا دي دې سره ښه بھرپور تعاون کوئ کو به انشاءالله که خیري الله دې په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي. آخر دعوانا